بسم الله الرحمن الرحیم. مننه د ټولو مشرانو چې هغوی زمونږ دې جرګې ته هم چې ده نو درانه وکتېدل. هر کله چې څه مسله د شیطان ستاسو منځ کې راوستله او دې ته مه ګورئ چې دا بدمعاش دی او دا غریب دی او دا وس لري او دا نه لري، خو چې هغه تاله راغی او درته کېناستې نو پوه شه چې دا په تا خفه دی. نن سبا وګورئ چاپېره وګرځئ، دا دشمنۍ ګورئ اسانې نه دي. هر چا ته دا وایو ګوره دا دشمنۍ اسانې نه دي او دا ټوپک ګرځول ګورئ اسان نه دي. خپل ځان ته وګورئ، خپلو بچو ته کتل پکار دي. دا اواز دا ټوله دنیا ګوري، خپل کورونو ته وګورئ، هغه خلک د ځان ته وګوري او مخکې دې وګوري چې د چا دشمنۍ دی او دا ټوپک ګرځئ چې د هغوی د کورونو څه حال دی، د هغوی د بچو څه حال دی، د هغوی د ښځو څه حال دی. هر در په در او خاورې په سر دي. نو هر مسلمان له پکار دي چې خپل ځان باندې رحم وکړي. او بل الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي وایي د بل مسلمان قتل کول دا داسې دي چې انسانیت قتل کول دي. نو موږ او تاسو به ګزاره کوو د یو بل سره، یو بل ته به ښکته ځو، د یو بل به خیال ساتو. نو چې کله موږ په چمه ګاونډ کې د یو بل خیال ساتو او یو بل ته لږ ښکته ځو، نو که شیطان معمولي خبره موږ او تاسو منځ کې راولي نو هغه به انشاءالله موږ او تاسو په هغې صبر کوو، نو مسلې به ختمېږي. او که چېرې موږ دا مسلې سیوا کوو، موږ وایو نه موږ دا کوو موږ دا کوو، نو څومره چې مسلې انسان کې راغلي وي او شیطان په تعلیم او ګناهونو کې په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې د دوو کسانو په مابین کې بس جنګ او جګړې پیدا شي او دا رنج او دا منځ کې خبر راتلل دا داسې څیز دی چې دا بیا پیړۍ او قومونه او خاندانونه د یو بل نه جدا کړي. نو کوشش به کوو. کله هم راته مشران کېناستېدل، سپین ږیري راته کېناستېدل او که خیر دی که زموږ مثال غلطي نه وه هم راته جرګه کېناستېده، نو کوشش به دا کوو د جرګې خبره به منو. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله. دعا به کوو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله په کوم مقصد چې موږ راجمع شو یا الله هغه اخلاص سره قبول او منظور کړي. یا الله موږ د اخلاص نصیب کړي. یا الله زموږ مابین کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله دشمنۍ ختمې کړي، طرفګنۍ ختمې کړي. یا الله موږ ټول خوشحاله کړي، ټول خوشحاله کړي. یا الله چې کوم اجر او ثواب تا د دوو کسانو په مابین کې په روغول وښی دی هغه موږ ټولو له راکړي، هغه موږ ټولو له راکړي. یا الله زموږ دا جرګه یا الله دا قایمه وساتي. یا الله ټول خوشحاله کړي. یا الله د مشرانو په عمر کې برکتونه واچي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک شي ټول.